السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، نن د فیسبوک د سیټینګ 5م کلاس شروع کیږي. موږ څلور پوره ویلي دي. دا هیله لرم چې تی به انور باندې سر خلاص سوی یم، او که بیا مې هم سر نه په خلاص سوی نو تی په کمنټ کې موږ ته پوښتنه کوی سي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نور دوستان هم د سر شیر کړي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. اول به ترې راسي فیسبوک په خلاص کې خپل فیسبوک ته خلاص مې کړي، نو رابسي سټینګ ته. فیسبوک چې مې خلاص کړي رابسي سمپل سټینګ ته موږ ویلي وو او فیسبوک اکټیویټي تر داسې کې مو ویلي وو ملګرو. نن راځي اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول. ملګرو دا وایي کله چې ته خدای ناخواسته ته مړ سې نو دا اکاونټ ته چاته ورکېدل غواړي چې دا څوک دې بیا استعمالوي. نو ته به درته وشي چې زه مړ سمه نو زما اکاونټ دې یا ډیلیټ سي یا دا سړی دې بیا استعمالوي. نو رابسو اکاونټ اونرشپ. اکاونټ اونرشپ چې مې خلاص کړي نو تی به راسي میمورایزیشن سیټینګز. میمورایزیشن سیټینګ کې به ته دا سړی وروښې کله چې ته خدای ناخواسته مړ سي نو دا سړی دې بیا استعمالولی سي. راسي چې اوس لګیسي کنټیکټ چې هر سړی ته اوس ورشوی سو نو درته به سمپله ورویښې. دا چې موږ وروښوي نو دی به اوس تا سره وایي کنفرم یې که ته بیا کنفرم یې کړې چې کنفرم یې کړې دا سړی اوس دا دغه بیا استعمالولی سي. خالي به سمپله سینډ کلیک وکړې بیا هم کله دا میسیج به دله ورسي کله چې ته مړ شوې نو دی بیا دا ستا آی ډي استعمالوی سي. نو اوس یې موږ نه غواړو نوټ نه بیا کوي که بیا هم ورسته وي نو ریموو بیا کړې چې روم یې کوي دی به اوس تا سره ختم سي برته. اوس راځي که بیا که تا اوس غوښتل زه خپل آی ډي اوس برته ډیلیټ کړم پرمننټلی نو تی به راسي ډیلیټ اکاونټ افټر دیټ. چې کله ته مړ سوې زما آی ډي دې بل څوک نه استعمالوي ډیلیټ دې سي. یس ډیلیټ افټر ډیت. نو سیو به یې کړې دا به ستا سره سیو سي. نو کله چې ته اوس مړ سوې نو ستا فیسبوک آی ډي به بیا خپله بنده سي. نو اوس بیا کو بیا راځي به اکاونټ اونرشپ کې نو زموږ سره راځي ډي اکټیویشن اینډ ډیلیټیشن. ډي اکټیویشن اوس موږ ډي اکټیویټ کړی دی اکاونټ اوس یې موږ استعمالوی هم سو میسیجان هم پر کوی سو ډیلیټوی هم سو پر کوی هم سو. نو دویم راځي په دا ډیلیټ اکاونټ کوم اوس تی برته خپل اکاونټ ډیلیټوي نو تی به راسي سمپله بیا کنټینیو کوي نو دا به ستا سره ډیلیټ سي. بیا که کنټینیو کوي دا به اوس ستا سره وایي دا میسنجر چې ستا سره دی تا محفوظه ساتي که دا هم ورسره ډیلیټوي که ډیلیټوي نو رابسي دا به سمپله راولئ مای اکاونټ واز هیکډ نو دا به کنفرمه کړي چې کنفرمه کړي دا به ستا سره ډیلیټ سي. نو ملګرو ډي اکټیویشن اینډ ډیلیټیشن راباسئ چې دا راغلاست نو دا به ډیلیټ اکاونټ به کنټینیو کړي چې کنټینیو به کړي. که دې خپله انفارمیشن را ډاونلوډوي نو رابسي ډاونلوډ انفو وله او بیا راځي ایډیټ پیج اینډ بینډ سیټینګز. تا چې کوم پر خپل فیسبوک کې پیج جوړ کړي ته هغه ډیلیټوی هم سي او بل چا ته یې ورکوی هم سي بل چا په حواله کې. نو دا کوم ډیلیټوي هم سي. بیا زموږ سره راځي ملګرو مینیجینګ یور انفارمیشن. مینیجینګ یور انفارمیشن کې څخه فیسبوک زه دې ډیټا ورسمه کړم نو ته به راسې نیکسټ وکړې دا ستا منیج آی وانټ ټو منیج مای ډیټا یا آی وانټ ټو ریپورټ سمثینګ اون فیسبوک. زه پر چا فیسبوک باندې رپورټ کېدل غواړم نو تی به راسي نیکسټ به کړي سمپل چې نیکسټ مې کې خالي به وایه کې آی فونټ ا فیک پروفایل دیټ پرنټینګ ټو بي وایي ما نوی فیک پروفایل پیدا کړی دی هغه ما تنګوي سمپله دا نیکسټ چې نیکسټ مې کې دا به ستا سره سبمیټ سي. نو د فیسبوک ایډمین چې دی دا به بیا پر دې ایکشن واخلي نو هغه به بیا ډیلیټ کړي. نو موږ اوس راځو اکاونټ انفارمیشن کې دا اوس موږ سره ګرده ختم سو. نو اوس برته راځو شات ویدر یو وانټ ټو میسنجر ان فیسبوک لایټ اور میسنجر لایټ. میسنجر پریفرنس دا کار کوي ملګرو کم ته فیسبوک لایټ غواړې او که میسنجر لایټ غواړې. فیسبوک که دې لایټ وغوښتي نو ستا سره به فیسبوک پرې ته شان کتی سي او که دې میسنجر لایټ وغوښتي نو ته به چاته پرې میسیجان استوی سي په میسنجر لایټ. نو زه ورته میسنجر لایټ به زه پرې غواړم نو میسنجر لایټ به ستا سره پرې سي. بیا راځي ایډز ملګرو دا زه مخته درته وایم دا نور شیان ماته تی ته دا ایډز غه در پرېږدو دغه ویبسایټ هغه دا زه مخته سم سر په در خلاصوم. اوس په فیسبوک چې کوم اهم شیان دي دغه زه تی ته وایم. نو بیا راځي سټوریز کې موږ خپلې سټوري ورښوی سي څوک دې کتی سي. نو اول راځي سټوري پریویسي ستا سټوري دې څوک کتی سي نو خالي دې فرینډز کتی سي که دې پبلیک روشي پبلیک کې به یې کتی سي که دې کسټم روشي نو نو ون به یې کتی سي. های سټوري پروم چې چا څه سټوري پټېدل خالي غواړي هغه سړی به روشي. نو ملګرو دا بیک به کوي دا به هم بیک کوي. اوس راځي شیرینګ آپشن.
ملګرو شیرینګ آپشن دا کار کوي کله چې څوک ستا سټوري وګوري هغه دې شیروی سي که نه دې شیروی سي. نو ما ډونټ الاو کړی زما سټوري دې څوک هم نسي شیروی. نو که دې الاو کړي سمپله بیا الاو کړه ستا سټوري اوس هر څوک شیروی سي. نو برته بیک ته رالو ملګرو موږ راځي سټوري ارچیو. سټوري ارچیو کې دا سټوري چې کله 24 ګنټې بعد که ختم سوه دا زما سره په فیسبوک کې برته سیو سي. که دې سیویدل نه غوښتې نو دا به ختم کړې نو ستا سټوري به 24 ګنټې بعد به نه سیویږي. نو زه غواړم چې دا دې سیو سي. نو ملګرو موږ به برته بیک راسو بیا راځي سټوریز ایموټډ. کومې سټوري چې تا اواز یې بند کړی یا تا پټ کړي هغه درته در راړي. نو درته ما یوه سټوري هم نه ده موټډ کړې. موټډ معنې اواز کمیدل یا اواز یې ختمېدل دغه یې ساده سټوري پر پورته کول. ویډیو یې اواز یې نه وي دا ته موټډ ویډیو هم وایي او کله چې ته پټه مې کې درته راځي. نو دا سټوري دغه سټوري زموږ سره ختم سو ملګرو. اوس راځي نوټیفیکیشن. نوټیفیکیشن کله چې تا له میسیجان را رواني کمنټونه را رواني او د ګروپ تصویران در را رواني نوټیفیکیشن سیټینګ له چې رالې نو درته اول کمنټس راځي. کمنټس تا له په چش کې راسي نو ته سمپل ورشوی سي چې کمنټ له ماله په ایمیل کې ډایرکټ راسي په اس ام اس کې دې راسي یا پوش کې دې راسي. نو چې تا یو ورشوی ملګرو ما اوس ګرد ورشوی ما په هر شي کې ایمیلز کې هم راځي په پوش کې هم راځي په اس ام اس کې هم راځي. نو ملګرو چې تیار یې ورشوی روی به شي په د هغې کې نور شیان هم دي ملګرو چې دي فرینډ ریکویسټ راسي نو د هغه رقم نور شیان هم دي. نو ویډیوز دي ویډیوز هم ته په چیز کې غواړې چې را دي سي که دې الاو نوټیفیکیشن هم په فیسبوک کې دي ویډیو را رواني نوټیفیکیشنان که دې نه غوښتل نو سمپله به دا کې چې هر ویډیو راځي نو تاله دې په فیسبوک کې نوټیفیکیشن نه راځي. نوټیفیکیشن نو دا کارولو ملګرو نوټیفیکیشن اصلي دا څه ته وایي نو چې موږ را راسو دغه بیل آیکن چې دا نوټیفیکیشن دې ته وایي. نو ملګرو برته سټینګ ته راځو. سټینګ ته چې رالو ملګرو اوس برته نوټیفیکیشن دغه ته وایي چې ما وشوی. اوس راځي ټیکسټینګ میسیجینګ. ټیکسټینګ میسیجینګ ملګرو هغه دغه درښیي چې تا د چا سره میسیجان کړي او د چا سره دغه کړي اوس یې ته غواړې د کوم آی ډي ته پر کوم نمبر چې ته آی ډي کنفرمه کړي نو دا ګره په دې کې در راځي ملګرو. نو دا به موږ بیک کړو په دې کې دا معلومات درښیي او بیا راځي میډیا اینډ کنټیکټس. میډیا ویډیو ته وایي ملګرو کنټیکټس نمبر ته وایي. اوس راځي اول فوټو کوالټي کله چې ته پر فیسبوک تصویر پورته کوي نو دا دې ډېر ښه صفا راسي میډیم برابر دی راسي یا لو فل د کمزوري نه راسي. موږ های ورشولی چې کله مو تصویر پر فیسبوک پورته کړو نو دا دې فل صفا راسي. نو بیا وایي اټو پلی ویډیو کله چې ته په فیسبوک کې ویډیو پلی کېدل غواړې نو وای فای په ذریعه غواړې که د ډیټا په ذریعه د موبایل نو موږ وای فای ورښولی که د وای فای نه ورښول نو په وای فای به بیا ستا سره ویډیو نه پلی کېږي. نو ملګرو بیا راځي سونډ که ته فیسبوک کې دا سونډ غواړې که نه کله لکه ته چې ویډیو اوس ولګوې نو د هغه سره سونډ را روان که دې بند کړي نو هغه سره به بیا سونډ نه وي. نو ملګرو دا به موږ بیا کړو. بیا راځي امپورټډ کنټیکټس. کوم چې ستا سره په موبایل کې دغه نمبران سوي نو هغه انفارمیشن ته کتی سي کنټیکټ یو اپلوډډ ان میسنجر. نو چې دا مو ولید دا ستا سره په موبایل کې دا کنټیکټس پراته دي نو دا ته اوس کتی سي. اوس راځي زه درته یو ګورم عطاالله شو کنټیکټ انفارمیشن چې مو ولید بیا ستا سره نمبر راواړي. نو ملګرو په دې کې دغه امپورټ کیستی خپل موبایلان کنټیکټ راخیستی سي. بیا وایي کنټیکټس اپلوډینګ. کوم چې ته اوس کنټیکټس اپلوډینګ غواړې چې پر دغه یې پورته کړې فیسبوک باندې کوم پورته کېدل غوښتل اون به کړي کوم نه غوښتل نو نه به سي. دا ستا اوس کوم اون کړي دا به بیا ستا ګره موبایلان کنټیکټس پر موبایل فیسبوک باندې پورته سي. نو موږ یې نه غواړو. نو ملګرو پرې موږ ووایي که مې ویډیو خوښه سوي نو نور دوستان دې هم درسره شیر کړي او که ته تر اوسه لا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی سره سبسکرایب یې کړي او که څه پوښتنه وي په فیسبوک په سیټینګ کې نو ته یې په کمنټ کې راته وایي سي او څه سیټینګ یې لا پاته دی هغه به لا په آخري ویډیو کې درته ووایم بیا فیسبوک سیټینګ ختم سي. نو ملګرو السلام.